बहरहाल په خاده کې خو مونږ نارینا بالکل پری هټ ورګو زنانه وتا کوم خاده کې جما وتا وایو خیر دا کله کله دا خو کله کله خو د لور عزت ته یو پیر دی خاون نه یریږي چې کله د خاون شاته وګوري ضرب مخ بور کرا واچي د دیر شروع په بنگړی اچي او لاسو د دې پورې ښکارږي تاسو خیال لې دا د بغیرته جون مونږ تیرو کنه تیرو نبی اسلام په دور کې د غلامانو خزو د وینځو ودا ظاهری پته لګیدا چې داوی مخونه وکارو 2019 کې کرونا سره اله د کرونا یو فایده د نن د ورزنانو لاس تکړه ماسک چا په جندنا اوس جنکه چې کالج ته یونیورسيټي ته صرف ماسک کې چولی دا دوی لپاره پردی حالان کې علما کرام فرمایي پنن دور کې چې کوم زنانه عمره لاله شي یا حج لذي اغیلم په کار دي په مخ باندې په داسې طریقه باندې لوپټر واچي چې د مخ سره لګینا ځکه دا به هي دا ستا په لمن باندې داغ دی زما او ستا په لمن داغ دی هم او ته پوهیږو بے ادبي ما په دا باز خبرې دا د مونږه هغه د ودو جون دی چې مونږ تیرو کما زم کې بدی الفاظ لګ مونږ ریخ شو دا بډې رخي خو بهرحال په خاده کې خو مونږ نارینا بالکل پری هټ ورګو زنانه وتا بس دا خو خادي کله کله ای بخیر دی او ته ګوره د فتنې ابتدا د خاده نه کیږي څومره بدنامي چې کیږي داغي ابتدا ته وګوره اول په خاده کې داغي ابتدا شوی داغي شروعات او آغاز باغ د استاد خاده نه شوی کوم خاده کې جما او تاوایو خیر دا کله کله دا خو کله کله خو د لور عزت ته یو پیر دی استاد خور عزت یو پیر دی استاد ترور او استاد نوسه عزت صرف یو پیر دی دا یو پیر لاړ به سر خوړلی خادی به بار بار راځي کدا خادی نه بل خادی بمراشي بل خادی بمراشي په خاندان کې وګوره د عزت بیا لاس لنه راځي د خاون نه یریږي چې کله د خاون شاته وګوري ضرب مخ بور کرا واچي او چې کله خاون مخ کې ګوري بورقه بیا شاده تلی ولی دا بورقه د خاون د یری نه چولی کله چې د الله د یری نه چولی بیا خاون نه بیا زوی اورور نه بیا تر نه خو مخي پټي سترګي ښکتای چاته مخ نخ کارا کوي چاته لاسونه د بنگلو د چول لپاره نخ کارا کوي ما وتا په د دیر شروع په بنگړی اچي او لاسو د دې پورې ښکارږي تاسو خیال لې دا د بغیرته جون مونږ تیرو کنه تیرو پخپل ولراوړ بنگړی لور دې د هم پخپل وتا چوي شي که خور دې د هم د پخپل چول شي بیبي او خزه دا بیا خو نورم د ثواب خبره جته د پخپل واچي ولې د پردو سړو واچي بیزار او د پردي خلک کده وته ناز دي سیب او د بر ناز دي او پردي سړی او د بیزار سم بے ادبي دي ما په د باز خبرې دا د مونږه هغه د ودو جون دی چې مونږ تیرو کما زم کې بدی الفاظ لګ مونږ ریخ شو دا بډې رخي خپل خزله 50 پیر لاړ راشه خپل لور لا خپل خور لا 50 پیر لاړ لاشه بازار ته داغه د خو پیزار راوړو په خپل وته واچو نبی اسلام په دور کې د غلامانو خزو د وینځو ودا ظاهری پته لګیدا چې داوی مخونه وکارو مخونه به ښکارو د بدن بعضی اندامونه دا بخکارو پته بلګي چې دا غلام ده دا وینځه ده او د آزاد زنانو پته باندې نه لګیدا چې هغه په ستر کې په پرده کې کما وتا پنن دور کې د دې خبره اهتمام کو په الله قسم ډېر فتنه او ډېر خفګانونه دا به ختم شي ډېر مصیبتونه ډېر جنگ جګړه او ډېر بدنامه دا صرف او صرف په یو لفظ ختميږي په یو حکم په عمل باندې ختميږي چې انسان د خپل زنانو او په خپل نارینا د پردو زنانو نه پردې اهتمام شروع کی قرآن مجید آیات مبارکه دی چې تاسو په خپل ځانونو باندې درنې صادر راخورې کې تو کی عزت تلاش وروانه چي سو کی بی عزتی ونه کی ادی وجنا د خپل زنانو باندې صادر راخورې کې زنانه چې کور نه بار توزي بیا په ځان باندې صادر راخور کی الله دې معافیو کی 2019 کې کرونا سره اله د کرونا یو فایده
د نن دور زنانو لاس تکړه ماسک چا پیژندنه اوس جنکې چې کالج ته یونیورسټۍ ته ځي صرف ماسک یې چولی دا دوی دپاره پرده وي په الله قسم دا ماسک پرده نه ده ښه ځکه په ماسک کې غوړ مخ هم نه پټېږي او د زنانو دپاره بار ته راوتلو په وخت کې غوړ مخ پټول دا لازمي دي ځکه د فتنې دور دی د فساد دور دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور وګورو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی ترمذی شریف حدیث تے فرمائی چې جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د حج په سفر باندې موجود چې کله به قافله مخې له راله د حج په وخت کې چونکې مخ پټول د زنانو دپاره منع دي چې کله به قافله راله مونږ به زر خپلې څادرې په مخ باندې راخورې کړې مخ په مو پټ کړ او چې عمرې لا او حج لا زنانه لاړې شي نو سیبا د عمرې احکامات هم برابر شي د حج احکامات هم برابر شي زنانه بیا مخکاره مخ ګرځي حالانکه علماء کرام فرمایي په نن دور کې چې کومه زنانه عمرې له لاړه شي یا حج لځي هغې له هم پکار دي چې په مخ باندې په داسې طریقه باندې لوپټه راواچوي چې د مخ سره نه لګي نه دا چت والا ټوپۍ اچولي دی اچولي او په مخ باندې کپړه لګي نه او مخ هم پټي ستر برابري د الله حکم چې د مخ سره کپړه ونه لګي په عمرې او د حج پهنې په حالت د احرام کې او د پردې حکم هم پوره شي ځکه د فتنې دور دی هغه ځای کې سړی لاړ شي او د الله عبادت کوي د الله کور ته تلي بیت الله شریف ته تلي طواف کوي لګیایي او زنانم نارینه او زنانه یو بلی نی دا ډیره بده خبره ده دې وجه نه معرض دا کو چې دا ماسک یې اچولي دا خو بالکل نه دي پکار خپلو خویندو ته خپلو لوڼو ته سکول ته ځي کالج ته ځي یونیورسټۍ ته ځي تعلیم حاصل دي پردې سره تعلیم دې حاصل کی د بے حیا سره نه د بے حیا سره چې تعلیم حاصلوي ادې نه جټ او بې تعلیمه بهتره ده ځکه دا بې حیایي دا ستا په لمن باندې داغ دی زما او ستا په لمن داغ دی خو ما ورته پوهېږو نه ما ورته په دې نه پوهېږو مونږ وایو که زما خور زما لور زما نو اسې غټ تعلیم وکړو غټ ډګری واغستی غټ ډګری خو یې واغستی خو چې دې ډګرو پسې چې شاته د هغې کمې بې پردګي شوې ده د دې احساس ما او تا ته نشته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې کم کس خپل نظر ښکته که د پردې زنانه نه او کمې زنانه خپل نظر ښکته که د پردې نارینه نه پردې نارینه ته یې ونه کتل ماما زوی کاکا زوی دا ترور زوی پردو ته یې ونه کتل فرمای الله رب بدې نارینه او زنانه ته د عبادت هغه مزه ورکړي چې دا مزه به بل چاته نه میلاویږي د عبادت خوند به درته میلاو شي محترمو عرض مې دا کو دا یره چې کله د الله یره په اړه کې پرته وي نو بیا به سترګې هم پټي بیا به زما او ستا نظرونه د هغې به الله حفاظت کوي نامحرم چې کله زما او ستا مخې له راځي بیا به نظرونه اټومیټک ښکته کېږي او د الله یره په کوم ځای کې پیدا کیږي هغه مجالسو کې په ناسته باندې کوم کې چې د الله د بړایۍ تذکره کیږي کوم ځایونو کې چې د الله رب العزت د بړایۍ د طاقت تذکره کیږي د الله احکامات بیانېږي د پیغمبر علیه السلام تعلیمات بیانېږي داسې مجالسو کې حاضري دړنه هلته حاضري کول او هلته کې د عمل په نیت باندې تلل او د عمل په نیت باندې اورېدل